دي خو کم از کم هر یو انسان بنیادی حقوق وي و تیروال نن اغ بنیادی حقوق نه محروم دي. د ما روډ نشته، د ما اسپتال نشته، ما والا اوبو سیستم ګډ وډ دی، خو بیا هم زه په دې تیرا کې ژوند کوم. د ما او تا والا اواز به څوک رسوي؟ دغه ځوانان دغه بچي ګلونه دا به رسوي و انشاءالله ښه په زور به رسوي، خو هله به رسېږي څه ما تا کې مزل والا مدار وشي، څه مزل شروع کړو و که دامې دامې بني څوم خیر دی و به رسېږو، خو که एकदम همت هار که همت مه پرېږدولو نو لکه څنګه نن تکلیف کې ورونو لکه کومې خبرې دي وکړي څه ګاډي تکلیف هر یو شي تکلیف د تکلیف نه هر سړی خبر، خو اواز ماشاءالله نن داسې ځوانان راووتو په دې کورمې کې په دې تېرولو کې هغه د ما ته اواز رسوي، خو هغه ته څه شي ضرورت وي؟ هغه ته د سهارې ضرورت وي. څه کم از کم زه وږې په وږې ورسره روان شم، څه ما اوږه ورسره میلاو شي نو هغه به مضبوط شي، خو که زه ونه اوږه بېلوم نو هغه غریب کمزوری کېږي، هغه خپل مزل کوي خو لیکن ازور یې نه رسي. یای په تعلیم سره انسان اسمان ته رسي، په تعلیم سره انسان اسمان ته رسي، لکه لمر یې بیا رڼا جهان ته رسي. زه اوس خواست کوم مولا درون میلمه محمد عابد سغا دروشي او خپلو خیالاتو اظهار د وکي. محمد عابد یوت اویرنس پروګرام کوارډینیټر، یوت یا ځوانانو ته اویرنس یا بیداری ته د هغه کس دی چې دا ځوانانو سره لګیا دی موږ بیداری پیدوي. پلیز بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر قدرمن او عزتمند علاقې مشرانو، نوجوانانو، پلیرز او څومره خلک چې دلته راغلي دي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا لکه په دې علاقې کې دلته د ما د راتګ دلته اول ځل دی. زه چې کله په دې لارې باندې راتلم د مرغون نه چې کله موږ راووختو د ما داسې کورونه ولیدو. ما عبدالخلیق ته ویلو سیره په غرسار باندې ما یو کور ولیدو، هغه نه ما تصویر هم وباسلو. د ما لکه ذهن کې یو سوال راغلو سیره اول خو د علاقې څه مو ولیده، د دې د ما په ذهن کې یو لفظ راغلو چې د ما چې جنت نظیر وادیه، چې دا هغه علاقې دي چې دا د جنت متبادل دي. خلک د مري د ګلګت د دغو علاقو خبرې کوي، خو چې دا علاقې مو ولیدې ته یقین وکړه چې دا علاقې هغو علاقونه هزار ګونه ښې دي. خو افسوس مو ته بیا هله وشولو چې زه کله دلته د علاقې مشرانو سره کېناستم، هغوی نه مو تپوس وکړو سیره لکه مو سوچ وکړو چې دا غرونه دي د تګ راتګ به ډېره مسله وي. نو مو مشر نه پوښتنه وکړه سیره دلته سکول په څومره فاصلې باندې دی؟ نو مشر مو ته ویلو چې دلته خو سکول شته نه، 80 کورونه دي په دې کلي کې، د مو په علاقې کې سکول نشته. د مو ځان څخه خپله یوه فارموله ولګوله سیره که چیرې 80 کورونه دي نو په دې کې وایه چې په 180 ماشومان به د دغه کلي کوم بنیادي تعلیم د هغه نه محرومه دي. اوس د دغه ایشو پروجیکټ کول دي، مطلب دا چې که چیرې دا خبره ورسېده داسې ګلی خلک دا ایشو ډسکس کوي چېرې د مو یو بچی دی که یو بچی دا تعلیم نه محرومه دی، هغه ته ځي عدالت ته. دې نه مخکې زه یوه که تنګېږو ما ډېر ښه مقصد دپاره موږ را جمع شوي یو، ما یو نیوز لیدو هغه کې یو ماشوم دی هغه لوړ دی های کورټ ته. های کورټ ته په دې دپاره لوړ دی چې د ما یوه پارچه مس شوي دی ویلې، د ما یوه استاد یوه پارچه مس کړي دی، هغه اپیل په های کورټ نه، های کورټ کې د هغه مسله حل نه شوله، په سپریم کورټ کې چې د پاکستان ټولو نه اعلی عدالت دی هلته د دې ایشو لوړه چې د دې ماشوم پارچه ویلې مس شوي دی، دې نه ایشو جوړوي. او د ما په سنټرل کروم علاقې کې چې دا د ایکی و دا هول دی چې دلته تقریبا 180 ماشومان او ماشومانې د بنیادي تعلیم نه هم څه دی دا محرومه دي. خو واجه څه دی ایز ا یوت اویرنس پروګرام د ځوانانو دپاره مو په ایجنسي لیول باندې په اپر لوور کروم کې را په فاټا لیول باندې په اسلام آباد کې د مو انټرنیشنل یو پروګرام مو په اسلام آباد کې د سار کنټریز تقریبا په هغه کې 10 ممالک
هغه کې د فاټه طرف نه مدري څلور کسون لوړو نه آل دی مو یوه خبره نوټ کا چې د مو ځوان او د دغو غیر ملکونو یا د اسلام آباد دی ځوان کې فرق څه دی هغوی خلکو د رکیبي لیکلي دی مو ویلې نه دی کړي اول خبره خدا دی چې د مو ځوان ته مکانه دی ملو شوي مو ځوان ته مکان ورکړی شوی نه دی ملو د کشي د مو ځوان ټولو نه ټیلنټډ کاس د یوت کې د مو د علاقې خلک دي چې ته زو فاټه وایم ویل چې مو په فاټه بیس باندې آتی لوړو دویمه واجه ورکی دا دی چې کچېرې د مو یوت ته ځوان ته آلتي مکانه دی ملو شوي خو بل واجه دا دی چې د مو ځوان همیشه دپاره چپ پوته شوی دی مو همیشه د پاره چې را موته د مشر سره دی کړي یا را موته د بدی علاقې ملک سره دی کړي دا ایشو په خپل ځای باندې دی خو ته دا سوچ وکړه چې دی علاقې لپاره مو څه کړي دي دی علاقې لپاره مو څه کړي دي مو کوم کردار ادا کړی دی مو په بڑا چینور کې پروګرام مو په ډرګز کنټرول باندې مو ول په اپر کې او بیا لوور کې او بیا سنټرل کې نه آلته موته 300 کسون را جمع شي په جرګه هول کې مغاټ پروګرام مو بیا اندسې په لوور کوم کې وو کوم نه ځوانو را جمع کو چې کله سنټرل کوم کې مو کولو مو سره 15 کسونو څو کسونو 15 اواز سره چې د مو ځوان راوی خنه د هغه صرف د یې تیر مو ته مو مشرونو ځنه دی کړي نو ایز ا یوت اویرنس پروګرام زه خبره راټولوم چې د مو په نیکست پروګرام می تاسو سره په دی علاقې کې صرف په یوت باندې چې مو د دی علاقې نوجوانانو ته په ساده جرګه هال کې خو زبردست پروګرام کوو چې هغه کې به موږ صرف د سنټرل کوم والا هغه نوجوانان چې هغه په ذهن کې حوصله وي یو سوچ لري د علاقې لپاره دا یو پروګرام وکړو امید ده چې تاسو به هغه کې موږ سره بھرپور شرکت کوئ خو خمده آل دی بدسی پروګرام نه وی آل دی بدسی پروګرام مثال دی به پی د تاسو سنټرل کوم نوسوي د تاسو سنټرل کوم تحصیلدار بنوسوي د تاسو کمشنر بنوسوي آل دی بدسی خپل ریفورمز به جوړای مطلب دا خپل سفارشات به جوړای چې د مو په علاقې کې دا مسایل دي هغه نه بعد به تو مسایل لیکلی شي بیا به غمند کور کولای شي اوس کته خپل مشر نه دا ګلګي نه تو مشر دا د تعلیم اهمیت پاده نشته چې د مو علاقې د ترقی په چی باندې رسی هغه ته دا معلومات نشته هغه به ته بالکل هم نه ګرمای به ته ځون چې مو د تعلیم اهمیت پاده شته دی بیا هم زه بدی باندې خبره ویل نه کوم مو ته دالته بلې شودا د ډرګز کنټرول باندې د منشیات او روکتام به موسنګي کو په دې باندې هم خبرې کو د ټول پروګرام تاسو خپل یوت نوجوانان لکه څنګه دي خبره وکړه کمیټه ته اوري کوی څومره نوجوانان دي دغه علاقې خبرې کوي مو به تاسو یو ډېر دیر کو چې بدی تاریخ باندې به تاسو د ساده جرګه هول تر رسوي خو خمه کړه ان شاء الله ډېر مننه او زه د بعد موسی عبدالخالق پټان تاسو بنامه اوریدلی وي هر میاشت بلکې میاشت کې یو 2-3 ځلې د مو په اپر کوم کې پروګرامونه وی نوجوانانو سره په لوور کوم کې وی په سنټرل کوم کې وی خدا ځل دال د مو اول ویزټ دی خو زه ډیر خوشحال شولم چې دال د موسی او حیران هم یم چې د سیده نوجوانان شته دي د خو سوچ ولا مشرون شته دي بیا هم دا علاقہ چې په دې ستر ایریا کې یو سکول نه د ماشوم لپاره نه د ماشومې لپاره شته دي دا ډیره د افسوس خبره ده خو چونکې اوس خلک لګیا دي پروجیکټ کیږي راوچتیږي نوجوانانو ورکې پیدا کیږي زه یو ځل بیا د تاسو مشرانو او نوجوانانو ډیره شکریا ده کوم ډیره مننه ډیره مهرباني اویس صاحب کومې کیسې وکي د ټولې د علاقې د قوم د ملک فائدې خبرې دي خو زه به خبره بار دوباره نه چېړم څه مو سره مو ته پکار دا دی څه کم از کم دو سره اولی په ولی میلاو کو څه دو